بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو قدرمنو کتونکو، زما دوستانو، دا مونږ نن هغه چینې ته راغلي یو. دې ته د کامل چینه وایي. دا د مکې مکرمې نه 2.5-300 کیلومتره په څنګ باندې ډېر په ګنجان آباد علاقو کې ده. محمد رفیق حاجي صاحب دا ټیم کې چاردام کوي. دا هغه چینه ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې تېرېدو مدینې منورې ته، او د هغه اوښه مبارکه چې وه هغه دلته باغي دمه کول او دلته راورسېده او د تندې نه ډېره بېمحاله وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې ووهلې او دلته کې د الله په قدرت سره د دې غرونو نه دا اوبه راووتلې. دا خو زه د هغه کومو چینې نه چې کومې اوبه بهر راغلي دي، کوم تالاب نه، دا د هغې یو منظر تاسو ته ښایمه. د هغې نه علاوه دا اوبه چې کوم دی دا په دې تالاب کې جمع کېږي. دا تالاب ورته بیا جوړ شوی دی. دا زما سره شیخ ماما راغلی دی. دا زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د مجلس عملي مشر دی. زمونږ سره طارق وهاب دی او د مازدیګر د مونځ ټایم دی. مونږ کوشش کوو چې مونږ دغه وکړو. دا هغه چینه ده کومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې دلته والوې او دا هغه چینه بیا دلته رابرسېره شوې وه. دا داسې راغلی ده، دغه دی مخکې هغه ځای دی، هغې ته ورتلل لږ ممکن نه دی، خو ډېرې خوږې ډېرې ښایسته اوبه دي، ډېرې مزېدارې او رڼې اوبه دي. او رڼې به ني ولې او ښایسته به ولې ني، کومې اوبه زمونږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګوتو مبارکو په دغه راوتي، نو هغه به خوږې ولیني او هغه به ښکلې ولیني. مونږ د دې پسې 3-3.5 کیلومتره راغلي یو، ځان له تسکلو له اوبه وړو. یقینا که تاسو دې ته وګورئ، دا سور غر دی، دغه د کجورو ونې دي، بلکل سره کاڼي دي چې په دې کې ممکنه هم نه ده داسې چې دلته دې داسې اوبه راوځي او داسې څوک کمال دی وکړي. دا کمال ده زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. دا کمال زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. دا هغه د مخه د ستر جهان آباد دی او د سرو غرونو کې د الله تعالی په قدرت باندې د هغې قافلې ته او د هغې اوښې مبارکې ته د اوبو انتظام الله تعالی په خپل قدرت باندې کړی. یقینا چې ډېره مبارکه ځمکه ده. په دې مبارکه ځمکه باندې دا ډېر ښکلي مبارک ځایونه دي. زه دغه کوم چې شاردام هغسې شاردام وکړو دلته او بیا انشاءالله د مونږ پروګرام همداسې وکړو. طارقه ورځنی ډول د ګومو بهېدونکي اوبه به طارق دوی دې ټیم کې که تاسو یقین وکړئ چې دا خوږې دي، نو دا دومره خوږې دي یا الله دا زمونږ دپاره شفا کې خدایه. دغه
هغه جومات کې جمع ختم شو او زه خو یم چې هغه په کوم ځای چې هغه زوړ اثار دی په دغه ځای به م پخپله جمع وکړو شکر الحمدلله ډېر مبارک ځای و